شرکت باندې تاسو له مبارکي درکوم ان شاء الله العزیز د مدینې د جانان په مینه کې دا بهیدونکي خولا دا به د محشر په میدان کې رب ذوالجلال ته پیش کوو ان شاء الله. او زه درخواست کوم کوم وروڼه چې زمونږ دلته په سوري باندې ولاړ دي هغوی ته دا درخواست کوم راځئ وروڼو دا دایره وسیعه کړئ دا فوټیجز روان دي بهر دنیا ته ځي دا په سوشل میډیا باندې خپرېږي دا دغې ملعون ته به رسېږي هغه ته به دا احساس او اندازه کېږي چې ما د کومې غیرتمندې خاورې نوم استعمال کړی دی هغه خاوره د الله په شان کې توحید نه برداشت کوي د هغې خاورې خلک دا کلک مسلمانان دي اگر چې دا ګناهګار دي خو دا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم غلامان او عاشقان دي. زه ټولو هغې وروڼو ته وایم خو تاسو ته وروستو آواز نه هم در رسېږي خو تاسو دا خپله حلقه وسیعه کوئ دا دایره وسیعه کوئ دا ملګري لږ لږ وروستو شئ چې د دې دا فوټیجز دا بهر دنیا ته رسېږي دا مغرب ته رسېږي کم از کم چې دا یو تأثر هغوی ته میلاو شي چې بنیر دا پټین باندې مین خلق دی بنیر دا کلک مسلمانان دي بنیر دا کلک عاشقان مصطفی دي دا کوم بدبخته چې زموږ نوم استعمال کړی دی دا نه د بنیر اوسېدونکی دی نه پښتون دی دا ملحد دی دا دهریه دی دا زندق دی دا ملعون دی او کافر دی پرون په ایوان بالا کې زه شکریه ادا کوم د خپلو ټولو قومي او سیاسي مشرانو خو د هر ګوند سره تعلق ساتي ایمل ولی خان صاحب خو زما د پارټۍ نه دی خو د دې پښتنې خاورې بچی دی سلام ورته پیش کوم چې پرون په ایوان بالا کې هغه اواز پورته کړی دی د حرمت مصطفی دپاره سلام پیش کوم مولانا عطاء الرحمن صاحب پرون په ایوان بالا کې ویلي دي وایي د بنیر خلق په دین مهم دی د بنیر خلق په نبي علیه الصلاة والسلام باندې سر شیندونکي خلق دی او دا اعلان په ایوان بالا کې کړی دی وی تاسو دا ریاستي خلق دا ملعون معلوم کوئ او د بنیر د غیرتي و عاشقانو ته یې حواله کوئ وروستو به یې انجام ګورئ چې هغې ورسره کوم حشر کوي. زما محترم وروڼو زه شکریه ادا کوم گستاخ رسول کے ایک ہی سزا گستاخ رسول کے ایک ہی سزا دلته د یوې پارټۍ جنډه نشته دی دا تورې جنډې چې کومې وروڼو راولي دي دا د احتجاج نښه ده دا زمونږ اواز چې کومو خلکو ته رسېږي نه موږ هغوی ته د خپل زړه دا درد ښکاره کوو د دې تورې جنډې په شکل کې چې موږ د بنیر خلک دا د الله په دین باندې مین خلک یو دلته چې دا کوم وروڼه را شریک شوي دي په دې کې د مختلفو ګوندونو د پاټو خلک دی خو زمونږ ترمنځ یوه رشته د لا اله الا الله ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تیرا میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا زما محترم وروڼو زه د دې نننۍ غونډې په وساطت باندې یو درې پیغامه او یو درې درخواستونه او ګزارشونه کوم. یو درخواست او یو ګزارش د خپل ځوان کول او د نوجوان نسل نه کوم که څوک په مدرسه کې تعلیم حاصلوي او که څوک په کالج او یونیورسټۍ کې تعلیم حاصلوي د هغې زیات تور سورس اف انفارمیشن دا موبایل دی دا فیسبوک دی دا یوټیوب دی
دا ټیک ټاک دی. زه دغه خپل ځوان نسل او ځوان کول ته وایم چې دا د پښتون بونیري په نوم باندې یوه فیک آی ډي، دا یو کس نه دی، دا یو لوی تحریک دی ځوانانو. دا تحریک زمونږ د تعلیمي ادارو اصلو ته راننوتلی دی. د دې تحریک خلک هغه مونږ د مذهب نه متنفره کوي. زمونږ چې کوم سټوډنټ منزله روان شي نو هغه خلک ورپسې خندنې شروع کړي، وي دا خو ډېر هغه قدامت پسنده او اوس د کلي نه راغلی دی، لا د مونځ سره یې څه نه څه په دې زړه کې مینه محبت شته دی. ځوانان وروڼو داسې قسم عناصر چې کله هم په خپلو هاسټلو کې او په خپلو تعلیمي ادارو کې اینئ، د هغې دغه خیالات او دغه جذبات ډسکرج کوئ. دا په خوږو خوږو نومونو باندې مونږ او تاسو ته مخې ته راځي، وایي مونږ خو چې ریشنلیسټ یو، مونږ خو عقلیت پسند یو، د قرآن دا حکم د عقل سره سمون نه خوري، د نبي علیه السلام دا حکم د عقل سره سمون نه خوري. دا یې آغاز وي آغاز، دا یې ابتدا وي ابتدا. د دې ځای نه دا سفر شروع شي او دا بیا مخې ته ځي نو تا ته وایي مړه دا مذهب څه کې، راځه د انسانیت سوچ وکړه، د مسلمان په ځای د انسان سوچ وکړه. نو تا ته د هیومنیزم دعوت درکړي د ریشنلیزم نه وروستو، او بیا تا ته وایي وایي د خپل فیسبوک په دې پروفایل دې ولیکه چې زه هیومنیسټ یم، زه انسانیت پرست یم. ای زما نادانه ځوانه، د نبي علیه السلام نه لوی د دې انسانیت خیرخوا څوک کېدلی شي؟ څوک چې د انسانیت په نوم باندې تا د الله نه لرې کوي، تا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه لرې کوي، تا د قرآن او د حدیث او د مذهب اسلام نه لرې کوي. ځوانه دا ستا دوست نه دی، دا ستا دشمن دی. په خپلو تعلیمي ادارو کې په دغه خلکو باندې کړي نګاه ساتئ. او زه درخواست کوم چې په کالجونو کې او یونیورسټو کې او په دیني ادارو کې څومره ټیچرز دي او څومره اساتذه دي، لیکچررز دي او پروفیسرز حضرات دي، زه هغې ته هم دا وایم چې په خپل ماحول کې داسې قسم سوچونه او داسې قسم فکرونه دا ډسکرج کوي. ته نن زما په اذان پورې ټوکې کې، سبا زما په عالم دین پورې ټوکې کې، بله ورځ د نبي علیه السلام په سنت ګیرې پورې ټوکې کې، بله ورځ په جومات پورې ټوکې کې، او بله ورځ ستا پروموشن وشي ته لاړ شې او د صحابهو په ګریوان کې لاس ور واچې او په هغې پسې ټوکې شروع کړي، او بیا ته د فریډم اف سپیچ په عنوان باندې ولګې او د تاجدار مدینه ګریوان ته ځان د لاس ور ورسې. ډېر ظلم کې داسې مه کوه. مونږ د دواړو جهانو د سردار مبارک زمونږ د امیدونو اخرنی مرکز دی. زمونږ چې د محشر په میدان کې د هر چا نه تمه قطي شي، سکه پلار رانه مخ واړي، سکه وروڼه رانه مخ واړي، خپل ځان نه پیدا بچي رانه پردي شي، نو په هغه ورځ باندې به یو خپل، یو وفادار، یو همدرد او یو خیرخوا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مونږ ته په نظر کرم باندې ګوري، نظر شفاعت باندې به ګوري، او د الله رب العالمین په بارګاه عالیه کې به زمونږ شفاعت کوي. دا مونږ چې نن حاضر شوي یو د دې وجې نه مونږ وایو چې د نبي علیه السلام بې حرمتي په هېڅ شکل کې مونږ نه برداشت کوو. دا د دې نننۍ غونډې د طرف نه اعلان دی، اعلان لاس پورته کوي. دا مونږ د دې ټول ملک واکمنو ادارو ته وایو، ای د دې ملک واکمنو ادارو نن خو په خپله راوتي یو، سبا به واړه واړه بچي هم د ځان سره मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया, जला डाली थी तुमने किस
कश्तियां अंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। तो बस सूरज से रो और आसमां से बिजलियां चीनो, कुफर के आशिया पे बिजली बरसाने का वक्त आया। भड़क उठे हैं फिर से आतशे नमरूद के शोले कि इन्हें फिर जज्बा इब्राहिम दिखलाने का वक्त आया। जवानाने वतन उठो कफन बरदोश हो जाओ, जिहादी फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। उठो सलाहुद्दीन अय्यूबी के फर्जंदों कि उस गाजी के अफसाने को दोहराने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट मरने का वक्त आया। दाऊदी ने अपन सरुने पकड़ी की खुदली दी खोला हुडेरा वाला खबर अदा दलीली जरूरत शो न करो फिक्र, अगर जरूरत पड़ी तो हम देंगे। फिक्र क्या हो कुर्बानो इंशाअल्लाह। हज़ार मदीना का हमको जरूरत आ गए जमुन देवी ने कुर्बानो नमुंगा कुर्बानो इंशाअल्लाह। जमुंगा दा सरुनो द कुर्बाने वक्त आ गए मुंग बखल सरुनो कुर्बानो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो बुनेर पख्तनो मैन दो शौद पदीन यतरा करी दी दा शौद दा अल्लाह दा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इज्जत समानत पे और दा हबीब इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बंदे चिचावर तोवी मुसैलमा कज़्ज़ाब खुदा नजवे शहीद को पाक में नबूवत बांधे नमोरी और तवाई द हबीब इब्न ज़ैद मोर आगे सोड़ी तवाई वे मादे कुल ज़वीला पई वरकड़ी पदीर नियत बांधियो चीज़विया पर कम दे की जरूरत आ गए स्ता पई न बांधे द नबी अलैहि सलातु व सलाम गुलशन आबादे दोनों सरफा बने के समाज में हक़ी अदा को मुंगवाई मलउना ता द बुनेर नम इस्तेमाल करेंगे मुंग पदीर की द बराअत इजहार को द बुनेर द दौलत लक आबादी द तरफना और मुंग दा ऐलान को द महशर पर मैदान के नबी अलैहि सलाम राने गिरे चढ़ता उन्हें की ए द बुनेर खल्को स्तासु द खबरना मा पसी कंजल कीदल उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा राने गिरे उन्हें की हजरत अली ने कंजल कड़ी बाग कमेंट्स के तासु और दिल्ली ज़वानानो ज़ेव दरखास्त कोमा ददगी मलऊन दा कमेंटूना बन शेयर कोवे ददगी मलऊन दा वीडियो गाने बन शेयर कोवे ददगी मलऊन दा पोस्टूना बन शेयर कोवे ज़का दा आलमी कुफर यो साजिश दा होंदे कि बार बार दा हसास खबरे स्तासु दस्तरगु न तेरी स्तासु को बगुनु न तेरी और बिल आखिर ददीदा हसासियत स्तासु दजड़ो न उजी और सबाला दे नॉर्मल रूटीन खबरे होंदे तासु दा या डील कोवे पदे खातिर बानी जटूल ज़वानानो तदावाए मा कि बिल्कुल दा पोस्टूना दा कमेंट्स बन शेयर कोवे और कुम फेक वीडियोस चागनन पनेट बांध चलेगी सो कोई बगुने टिकट करी दी और सोक्सोई दा जाड़ वीडियो गानी दी दा ददी मलऊन ने दी पदी बांधी दे मुंग सोक तसल्ली नरा कई आगा मलऊन बेगा फ्रेश वीडियो करेला और द नबी अलैहि सलाम और द इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम सुन्नत द कुर्बानी मजाक तोड़ा करे दे बेगाने फ्रेश वीडियो रागले दा जो द एफआईए साइबर क्राइम्स विंग हागा हाई लेवल ऑफिशियल्स ता अभी तदा रिक्वेस्ट कोमा दा द बुनेर कौम रागले दे ऐलान की दा सड़े जमुन न दे दा बदबख्त द बुनेर सा ताल्लुक न साथी दे पुख्तुल्ला सा दा पाकिस्तानी हमने दे गुजरात हर मुल्क सरा ताल्लुक साथी और जमुन पर वतन की न दे ता सवाए जिदा आईडी द बाहर मुल्क ऑपरेट की मुंग दे एफआईए साइबर क्राइम्स में आगे हाई लेवल ऑफिशियल्स तदा पैगाम दीदू ददग अजी मुस्तानी जलसे को वसादत बांधे ए रियासत वाकमनो तासु पर पलजान सुमरा की गई तासु दे यो कोर कमांडर से द कोरना चामर गई तख्तवलीवा 24 घंटे के दन न दन मन